اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو تاسو ډېر مهرباني چې تاسو ټایم وستو دلته کې رالی او زمانوم ډاکټر وصال له او انجمن سماجی بهبود زموږه اداره ده پدې کې زه پروجیکټ ډایریکټر یم د دې پروجیکټ لپاره او مونږه په ډرګز باندې کار کوو او ډرګز اډکشن چې څومره دی نو په کوم ځای کې مونږه هغه مریضانو د پارازان نسو کوشش هم دام وی چې رسټریټ تم لاړ شو په سټریټ باندې کار وکړو راشي دلته علاج وکړو او ډېر وخت نه پکې لګیاو په خپل شوق سره او ډېر په مینا محبت سره او ډېر په دغه سره خلوص سره د علاج کوو او دا الله پاک مو ته یو مکرا کا چې ګورنمنت خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب او کمشنر پېښور او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په شریکه باندې یو مهم سٹارټ کو چې پاره کې ډرګز فری پېښور نوم ورکو او د پېښور ډیویژن څومره مریضان دي دا ټول چې ټریټ کړي نو زموږ خوش قسمتي او پاره کې موږ تم دا حصہ ملو شو د خدمت یو مکمل شو نو هغه مریضان موږ تراغلي دی او د وخت کې موږ سره په دې سنټر کې په یو بل سنټر کې هغه مریضان پاتري داغي موږ علاج کو کله چې جی مونږه ته مریض ګورنمنت روچت کی د خپل یو ریډو کی لاړ شي د سټریټ نا پولیس ایکسایز ایڈمنسټریشن ډپارټمنټ سوشل ویلفیر په شریکه باندې هغه متراولي مونږه په سٹارټ کې هغه مریضان دلته خمزدار صفا سوتره کو حجام وسره وتوي هغه وخت کټ کی کپڑے وته بدل کې ویلام بای پس داغه نه داغه علاج شروع شي خو مزدار داغه کمرې دي هغه د خپل بیډ دی او خو ډاکټران وته اویلیبل دي سایکالوجیست اویلیبل دي سایکاټریست وته راځي میډیسن اویلیبل دي خوراک خپل مینو د ګورنمنت کړی دا هغه مطابق وته خپل خوراک ملاويږي او ښه طریقې سره دا هغه خپل دیکبال کو او علاج کو شکر الحمدلله موږ سره ډاسفیکیشن کمپیریډ چې دین هغه 15 دن وی د وخت کې موږ سره هغه پوره شو د ریهابلیټیشن پرایمری ریهابلیټیشن سٹارټ شو او پاره کې اوس سایکالوجیست کم دی وته سایکوتراپی کوي او که چاته سایکوټیک پرابلم وي نو سایکاټریست کم زمونږ وی هغه وته هغه مطابق ټریټمنټ کوي او خاصه صحیح طریقې سره الحمدلله ټریټمنټ روان دي او مریضان خپل ترتیب سره خپل زمونږ یو ډایلی اکټیویټیز یو سیستم دی یو چارت دی هغه مطابق لګیاوي او پوره ورځ اکټیویټیز کوي زما جی ډاکټر ناصر جمال هم دی زه په لستاسو شکریا دا کوم چې تاسو خپل وخت وستو موږ د قابل وګڼلو چې یاره موږ تاسو انټرویو کې خلکو ته لکه داسې معلومات ورکو چې هغې ته پته ولګي زما خو تقریبا 15-16 سالو شو چې په دې ډرګ کې زه کار کوم ټریننګونه مله ما زده کړم کوم او د دې مریضانو خدمت چې کوم تقریبا 15-16 سال زما وشو خبره ده چې دې کم فیکټر دی لکه د نشي چې انسان نشه ولې کوي که نه یو خو دا دی چې موږ ماشوم له پراپر ټایم نه ورکو هغه ضد کوکو هغه وهو او داغه مسایل نه حل کوو داغه سکول تپوس نه کوو داغه چیک بیلنس نه ساتو چې دا کم دی کینی پاسي هغه د صرف غوسې کو فورس کو دغه مسایل نه حل کو نو هغه د ټینشن سټریس ته وجه نه هغه د نشي اړخته دي کنه بل دا چې نور عام خلک چې کم دي بیروزګاری د ډېره غټه مسله دی وجه نه هغه ټینشن سټریس پر شي وجه نه بیا نشي ته اړخته دي دریم نمبر دا چې دا زموږ نفسیاتي سایکاټریک مسلې ډیپریشن انزایټي مینیا ده چې هغې نه خلک اویرنس نه وي او نشې ګولې استنې چې په دغه باندې ځان ساتي خوب دغه راولي نو یو اهم دویمه وجوهات چې کوم دویم درام دي نو هغه دا وجوهات دي چې دې وجې نه بل موږ چې کوم خپلو بچو له صحیح انوایرمنټ نه ورکو که نه د هغې چیک بیلنس نه ساتو هغې نشې ورسره کینی پاسي وخت ناوخته راځي او موږ یې تپوس نه کوو یا د ذهني مسلې وي نو هغې موږ زو ته کوب کوو او هغې له پوخ باندې علاج نه کوو نو هم نشې اړخته راځي که نه بل تاسو ته مو چې تاسو چې څنګه چل دی دا مشرانو کوم داسې بیماریانې را روانې چې هغه نفسیاتي بیماریانې وي لکه انزایټي ډپریشن شو مینیا شو داسې نورې بیماریانې وي چې هغه خلکو ته هغې پته نه لګي د هغې په وجه باندې خلک نشه کوي که نه نو هغه د نشې او دا هم وجوهات دي او بل سټوډنټ چې کوم زموږ په دې کې ډېر زیات انوالو وي نو دا هغه چې کوم دی آیس استعمالي آیس بیسیکلی چې کوم دی دا میټا امفیټامین دي او دا سینې سټیمولنټ دي که نه نو دې سره د دې افیکټ دا دی چې دا انسان بدن چې کوم دی 1000 ګنا زیات کې دماغ تیز کی دا خوب وتښتي نو سړی چې عام روټین سره غنټه به سټډي کوي نو دې سره 9 غنټې لکه سټډي کوي لکه انسان له خوب نه ورځي خو دا خو سټډي لحاظ سره ایگزام کې نمبر خوالي نور څه خو دا په ځان نه پوهېږي اډکشن ته لاړ شي اډکشن هغه شي ته وایي چې کوم انسان بغیر گزاره نه کوي که نه هغه بدن د هغې عادت شي نو بیا اډکشن ته لاړ شي نو دا یو بیا مکمل د آیسو بیمار شي دا ډېر اهم سوال تاسو تپوس وکړو خلک مور او پلار ته ټیک د دې پته نه لګي دا زموږ فیلډ دی موږ ته پته لګي چې دې علامات به څه وي
نو کم بچی یا مثلا کم بچی چې کومه د هلک دی جینۍ دی یا مثلا عمر دی هغه نشه کې کله مبتلا شي نو د ده به ناسته پاس لکه د عام روټین چې کوم دی د ده به صحیح نه وي د ده به بې ټایمه به وده کېږي بې ټایمه به پاسي دا به کم چې مشران د خبرو پې صحیح نه لګي دله به غوسه ورځي چړچړپن به درته راځي او د ده چې کم ناسته پاسي نو هغه به لکه کور کې خو خلکو سره مور او پلار سره یا خو خلکو سره به نه وي هغه به نشې والا سره کښېني پاسي او د ده به مثلا لمبل شان فرش به ځان نه به شی وغټي د ده چې کوم عام نارمل روټین کې لکه سړی مونځ او دس کې د مور او پلار خبره مني سکول کالج ته ځي سکول کالج کې د تپوس کې د به اکټیویټي چې د هغه صحیح نه وي اکثر به دا پیل کېږي فیل به راځي پیپر به خرابېږي او د ده میموري به کمزوري اوورال د ده اکټیویټي چې کوم دا ناسته پاس هغه به ډسټرب شي عام روټین والا چې کوم نارمل خلک یې شان به نه وي دا به نشه کې ګرفتار شي د نشې به محتاج شي او د ده به مونځ او دس شي یا مثلا نور څه کار چې کوي یا سبق وي نو هغه به بغیر د نشې نه هغه ممکن نه وي دا به هر څه دپاره که سبق کوي کار څه کوي د هغې دپاره به هغه د نشې لاره اپناوي او چې کوم انسان کوم شیز نه لکه اوس مثلا انسان یو کار کوي او د نشې نه بغیر نه کېږي هغې ته محتاج شي نو دې ته اډکشن دا به مکمل طور په اډکشن کې لاړ شي دې معلومولو طریقه دا چې دا علامات هم او بیا د موږ له راولي چې څوک دا مثلا دا روټین چې ما څنګه تاسو دا ډسټرب شي نو دې لپاره موږ ټیسټونه کوو ملټي ډرګ ټیسټ ورته وایي کې ټول ټیسټونه راځي نو کې بیا پته لګي چې د لکه چرس کې دا بچی یا غټ سړی اپیم کوي یا آیس کې که نه نو هغې کې بیا موږ ټیسټ کې وګورو چې ټیسټ کې راغی بیا علاج دی بیا خپل علاج ورته په وخت باندې وګورو زما یوسف نام دی زه کلینیکل سایکولوژیست او کوګنیټیو تھراپیسټ یم هغې نه بعد تاسو یو کوېسچن وکړو چې د دې علاج څنګه وي نو اول خو دا چې کوم میډیکل ټریټمنټ دی او سایکولوژیکل ټریټمنټ دی دې کې ډېر غټ فرق کي که نه نو دا چې کله موږ ته راشي سټارټ کې نو دا ول موږ میډیکلی سټیبلایز کوو دا میډیکلی چې کوم دي دا انسټیبل وي هغه ډیټاکسیفیکیشن ورته وایي چې مطلب میډیکیشن په تھرو باندې موږ د دوی ټریټمنټ کوو 10 ډیز وي 15 ډیز وي کنډیشن ته ګورو 20 ډیز وي هغې نه بعد د دوی سایکولوژیکل ټریټمنټ روان شي د دوی اسسمنټ کېږي دا یې اډکشن په طرف تللی دی څه داسې وجه ده چې دا اډکشن په طرف تللی ځکه چې نارمل انسان د داسې سچویشن په طرف نه ځي خو څه داسې یو ټریګر پوینټس وي د دوی څه داسې سچویشن وي چې هغه پرسنل هم کېدلی شي سوشل هم کېدلی شي فیملی هم کېدلی شي بایولوژیکل هم کېدلی شي نو د دوی اسسمنټ کېږي په د دوی کې فیکټر معلومیږي چې آیا چې دا کم دی د اډکشن په طرف تللی دی د دې کې کم فیکټر دی بایولوژیکل دی فیملی دی انوایرمنټل دی نو موږ په هغه فیکټر باندې بیا کار سټارټ کوو ځکه چې اوس که وګورئ چې اوس یو کور کې مطلب ډومیسټک پرابلمز روان دي او هغه ډومیسټک پرابلمز په وجه باندې د اډکشن په طرف تللی دی نو مونږ بیا هغه ډومیسټک پرابلمز فیملی تھراپي په هغې باندې اپلای کوو نو هغه فیملی په تھراپي په تھرو باندې مونږ هغه ډومیسټک پرابلمز هغه حل کوو او مریض ته چې کوم انوایرمنټ دی هغه سازګار جوړو سوټیبل ورته جوړو زه به دا ووایم چې اول خو فیملی مطلب د دې په باره کې کونسل کول پکار دی په خپله دې باندې کوېسچن د فیملی وال پکار دی چې آیا چې یو کس اډکشن په طرف ځي هغې څه سیمټمز دي موږ ته به څنګه پته لګي ځکه چې سټارټ کې چې کله یو کس نشې په طرف ځي نو کال پورې خو یې پته نه لګي په پټه دا کار کوي نو آیا کم داسې سیمټمز دي چې هغې نه موږ ته اندازه لګېدلی شي چې دغه کس روان دی اډکشن په طرف نو اول خو هغه څیز موږ ته لګول پکار دي پته کازز چې کوم دي یا سیمټمز چې کوم دي سیمټمز کې مطلب راځي چې دی نیگیټیو ایکټیویټیز کې انوالو شي آیسولیشن په طرف لاړ شي اور ډراپینګ اټینډنس مطلب خپل ذمہ داریانې پرېږدي نو دا داسې اثرات دي چې مطلب مونږ اسانی سره د دې پته لګولی شو چې آیا دا کس ولې آیسولیشن په طرف لاړو یا دا کس ولې کور کې جګړې کوي یا کس ولې غوسه کوي یا د نیگیټیو ایکټیویټیز کې داسې نارمل کس ولې انوالو شو دغه او بل چې په کم کور کې داسې یو مریض وي ځکه چې دا نشه چې کم دی دا ډیزیز دا مطلب بیماری دا ذهني بیماری دا او فیملی ډیزیز هم ورته وایي خانداني بیماری هم ورته وایي نو دیزی کې فیملی ولته دا نه ده پکار چې کس اګنور کړي هغه ته باقاعده سپورټ پکار دی فیملی سپورټ د دوی پر ټریټمنټ کې ډېر اهم رول پلی کوي ځکه چې نن سبا اکثر داسې مایند سیټ جوړ شوی دی چې یو کور کې داسې یو اډکټډ کس وي نو وایي دی مستی کوي د مستی نه ده
خدا نه خواسته مونږ د دې سیس پروفیشنل کسان یو مونږ په ځان اختیار نشته دې ځکه بیا سپورټ ختم شي هغه نشه دونه نه خرابوي لکه دا هغه فیملی ول چې کم دوی ټریټ کوي په کوم طریقه باندې او دوی مطلب اګنور کوي نو دې ځکه کس هوپلسنس په طرف لاړ شي نو مایوسۍ نه بچ کېدلو دپاره دای په نیگیټیو اکټیویټیز کې انوالو شي د هغې نه بچ کېدلو دپاره نشه کوي غلا کوي جګړې کوي نو فیملی ولته معاشرې ته دا پکار ده دې خلکو مونږه سپورټ وکړو دې خلکو ته مینه ورکړو دا د توجه محتاجه دي د مینې خلک دي د دې چې څومره ټریټمنټ دی دا ډیټاکسیفیکیشن نه بعد د دې ټول بیهیویر تھراپي ورته وایي که نه په هغې کې د مطلب یو دې کې داسې خلک دي چې اټینشن سیکر دي توجه غواړي په توجه باندې ټیک کېږي داسې ډېر خلک